زه د فرمان کسکر صاحب د استاد یم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. نن فرمان کسکر صاحب په حواله باندې څو خبرې کوو. لاول خو د هغه شعر ستاسو سره وایم چې ظالم یې اور خو دې راباندې بل خو نه کو او د شړشم د ګل خو نه کو. نو دا فرمان کسکر صاحب سټایل و. کله چې دی هغه ډېر مخ په وړاندې تللی دی او دا ګل چې و د هغه د اولنۍ ویډیو وه. په اولنۍ ویډیو کې هغه د دې ګل نه شروعات اخیستی و او د خپل ملګري نه یې موبایل اخیستی و، په هغې خپله شاعري کړې وه. نو د هغې په حواله باندې مې سره څو خبرې کولې او هغه په سوشل میډیا باندې نن سبا ډېر په ټین ټاپ باندې روان دی، ډېر زیات مخکې روان دی. ولې چې تاسو ټول ملګري وینئ چې هغه په سوشل میډیا باندې طاهر خان صاحب ورسره هم ملاقات کړی دی، داسې نور ملګرو ورسره هم ملاقاتونه کړي دي، خبر نیوز ته هم ویډیو اخیستې ده. نو زموږ هم زړه راوړي چې موږ هم د فرمان کسکر صاحب په حواله باندې یو څو خبرې وکړو. نو زموږ زړه خو دا غواړي چې فرمان کسکر صاحب خواله لاړی او د هغه د خولې نه یو څو شاعري واورېدی، شعرونه یې واورېدی او د هغه سره یو ملاقات وکړی، د هغه سره کېناستی، د هغه سره یو چای پان وکړی. ډېر ښکلی شاعر دی، ډېر زبردست شاعر دی. ځینې ملګري پورې نښتي دي، خفه کوي. نو هغو ملګرو ته هم دا درخواست دی چې هغه خپل ذهن دی، خپل سوچ دی، ډېر اعلی کوالټۍ والا. صحیح. ولې چې په دې لږ وخت کې هغه د زیړو ګلونو نه چې کوم مخ په وړاندې لاړ او څومره سوشل میډیا والا چې وو هغو پسې ډېرې زیاتې منډې تړلې هم وولې او ډېر پسې لاړه پسې هم او ډېر زیات یې مخکې کړو. نو زه د هغه په هکله نور څه نه شم ویلی. هغه یو شعر دی وایي ظالم یې اور خو دې راباندې بل خو نه کو خو نه کو او ظالم یې د شړشمو په ګل کې بل خو نه کو. کسکر صاحب شاعري ده، ډېر زبردسته شاعري ده، ډېر اعلی کوالټۍ والا. نو د هغه نه زه ډېر متاثره شوی یم، زما ډېر زیات خوښ دی. زړه مې غواړي چې ملاقات مې ورسره وکړی او میلاو شو ورسره، څه لږ ویډیو مې ترې واخیستی، خبرې اترې مې ورسره وکړې. انشاءالله د خپل خدای نه امید کوو چې هغه خواله لاړ شو، چکر ولګوو، میلاو شو ورسره. دا ګل چې دی دا ډېر قیمتي ګل دی او دا ډېر زبردست ګل دی. ولې چې کسکر صاحب چې خپله اولنۍ شاعري خپله ویډیو کړې وه نو د دې ګل نه شروعات اخیستی و او هغه په خپله ویلي چې د یو ملګري په موبایل کې مې ویډیو کړو، خپل موبایل ورسره هم نه و او بیا هغه سیو کړې وه. نو بیا هغه ملګري هغه چې دی هغه شیر کړی وه نو په ټین ټاپ کې چې دی وایي د هغه انتخابي نشان دی د فرمان کسکر صاحب چې د هغې دین هغه ډېر مخ په وړاندې تللی دی. هغه خپل اولنۍ شاعري چې ده هغه فرمان کسکر صاحب د دې ګل نه شروعات اخیستی و او دې شړشمو په دې موسم کې ورسره کېناستی. ولې چې د دې ګل چې مو سره یو څو ویډیوګانې وکړه نو ډېره بخښئ. هغه خبره مې کوله کوم ملګري چې په هغه پورې لګوټې نښتي نو هغه ملګرو ته درخواست دی چې یاره هغه لکه لاړ شي، لکه هغه یو وړوکی دی، معصوم دی، دا نه خپل شاعري خپل هغه کوي، خپل ذهن سوچ جنګوي، غریب هم دی. بس د هغه خپل یو ذهن د خپل سوچ فکر دی، پرېږده چې لګیایي، خپلې خبرې اترې کوي، خپل شعرونه وایي. نو ملګري ډېر زیات تر ملګري ته خوندونه هم اخلي او ډېر خوش اخلاقه هلک هم دی او داسې زیات تر هغه باره کې نور څه نه شو ویل غواړی، خو شعرونه مو له ډېر زیات خوښ دي. دا شعر مو له ډېر زیات خوښ شوی دی. ولې چې هغه د په اولنۍ ویډیو کې کړی دی ظالم یې اور خو دې راباندې بل خو نه کو. دا د هغه ډېر فیورټ شعر دی او ډېر د فرمان کسکر صاحب نه خو موږ دا امید او دا تمه ساتو چې انشاءالله هغه به نوي شعرونه جوړوي، هغه به راځي، نوي شعرونه به ملګرو سره خپل شعر کوي هم او د هغه سره خو موږ دومره ډاډ ورکوو لکه څومره چې دا پټی دی او څومره د دې کې د شړشمو دا ګلونه ولاړ دي. زموږ د طرفه ورسره ډېر غټ ډاډ دی او فرمان کسکر صاحب ته زموږ د طرفه دا درخواست هم دی چې تاسو د خپل طرفه ښکلي ښکلي شعرونه تیار کړئ، ووایئ. ولې چې ستاسو ډېر فین پیدا شوي دي او ډېر ملګري ستاسو پیدا شوي دي چې کوم دی صرف دونه وکړئ چې یاره هغو ملګرو دپاره څه نوي شعرونه او ښه ښکلي په خوش اخلاقۍ لکه څنګه چې دا مخکې شعرونه ویلي دي نو دغسې ښه ښکلي شعرونه میرونه ووایه او بس ملګرو سره یې شیر کړه، ملګري ته هم خوندونه واخلي، موږ ته هم خوندونه واخلو. فرمان کسکر صاحب تاسو له زه ډاډ درکوم چې تاسو خپل شعر و شاعري سره چې دی هغه مخ په وړاندې ساتئ، خپل شعر و شاعري کوئ او د چا په خبرو پسې غوږ مه وړه، مه خفه کېږه او نه به چا په خبرو پسې دومره ځه. ولې چې نواز شریف هم یو غټ سیاستدان دی، په هغه پسې هم خلک خبرې کوي، داسې به عمران خان پسې هم دنیا خبرې کېږي، په دنیا غټ خلک دی، په هغو پسې خبرې اترې کېږي.
دا استاد مخترقی چې دی هغه اولنی قدم دی نو ته خپل شعر و شاعري چې دغه جاري ساته خپل شاعري کوه او دغسې د ملګرو سره شیر کوه او په دې څه قسمه په دې خبرو مه خفه کېږه چې یاره یو سړي په ما پورې خبرې وکړې دا داسې خاص خبره نه ده دا غټ غټ خلک چې خلک په خلکو پورې خبرې کوي دا ستا ترقۍ اولنی پړوی ده نو کوشش کوه ښه ښکلي شعرونه جوړوه او ښه ښکلي شعرونه د ملګرو سره شیر کوه او موږ تاله په دې باندې ډاډ درکوو چې ته موږ به ستا د روان نوي ویډیو د نوي شعرونو هم انتظار کوو چې ته به راځې نوي شعرونه به وایې نوي ویډیوګانې به ملګرو سره شیر کړې نو ډېر ملګري به یې داسې سره څنګه چې موږ ستاسو انتظار کوو داسې به نور هم ډېر ملګري په پاکستان کې چې هغه به ستاسو ډېر زیات انتظار کوي او ډېر زیات پرې خوښ او ډېر خلکو به ستاسو سره د مینې اظهار هم کړی نو تاسو په دې خبره څه قسمه خفګان مه ظاهروئ